أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بقرة آية نمبر 170 بوايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أو کلا قیل ویلی شي لهم دیتا اتبعوا تابعداري کوي ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک څه نازل کړی دی؟ الله پاک قرآن پاک نازل کړی دی. الله پاک باباګان نه دي نازل کړي، بوتان نه دي نازل کړي، نور څه پیران میران کاڼي ماڼي لکه هغه نازل کړي نه دي. الله رب العالمین نازل کړی دی قرآن پاک. قالو نو وایي دوی بلکې نتبعو تابعداري نه کوو مونږه، نه مونږه تبعو تابعداري ما هغه څه الفی چې موندلی دي نه مونږه علیه په هغې باندې آباءنا خپل آبا و اجداد، خپل مشران، خپل پلار نیکونه چې په کوم طریقه باندې موندلی دي که نه. نو اولو او کچرې کانا وی آباؤهم آبا و اجداد اولو او کچرې کانا وی آباؤهم پلاران ردوی لا یعقلون عقل نلرلو شیئا د ایس شي ولا یحتدون او نه ورته د څه هدایت شوی و، نه هغوی هدایت یابو، نه هغوی په هدایت مانی وو. ټیک شو څنګه وایي. اوس په دې آیت کې چې کله هم لکه خلکو ته وویلی شي که نه چې مطلب دا طریقه غلطه ده که نه، په قرآن پاک کې مطلب دا داسې نه دي بیان شوي یا داسې مه کوئ که نه، یا دا مونځ داسې طریقې سره دی دا داسې مه کوئ. نو دوی څه وایي دوی په جواب کې وایي چې نه مونږ خو به هم دغه شان دی کوو، ځکه چې زموږ پلار نیکونه دغه شان کړي دي که نه، زموږ مشرانو چې څنګه کړي دي نو دغه مطلب دغه صحیح دي. او زموږ په پښتنو کې لکه دا شی ډېر زیات دی که نه، نورو خلکو کې هم دی خو پښتنو کې دا ډېر زیات دی که نه، چې لکه پښتنو ته ووایي چې دا کار داسې مه کوئ که نه، هغوی وایي چې ښه دا خو لکه زموږ د پلار د نیکونو د وخت نه دا کار داسې روان دی او مطلب بس تاسو وایي چې دا مه کوئ. بس هغوی خو زموږ مشران دي، زموږ مشرانو خو چې څه کړي وو هغه ټیکو. نو دلته اوس الله رب العالمین په جواب کې وایي که نه چې اولو کانا او کچرې وی پلار نیکونه ستاسو که نه، پلاران ستاسو چې د هیڅ شي عقل نه لرله او بیا هم لکه چې د ذره برابر هغې کې عقل لکه عقل د څه نه لري، د هیڅ خبرې ورته پته نه وي، د هیڅ خبرې هدایت ورته نه وي شوی، نو هم به پې لکه بیا به هم تاسو لکه د هغوی تابعداري به کوئ. ځینې خلک وایي چې او څنګه پښتنو کې وایي چې او دوزخ ته پې تلو ته پې هم تیار یم، خو چې کومه طریقه زموږ مشرانو کړې ده نو موږ به هم هغه کوو. مطلب موږ د خپل مشرانو طریقه چې دی نو دا په هېڅ جوړ نه پرېږدو، بېشکه که موږ پې دوزخ ته هم لاړ شو که نه. نو اوس خو لکه دا قرآن پاک په ترجمه کې هم دا راځي که نه چې مشرکین عرب چې نو هغوی خو الله پاک منلو او نبی علیه السلام او مسلمانان که نه لکه دوی خو دوی هم الله پاک مني. نو څنګه لکه دا فرق څنګه لکه داسې نو دغه که نه چې لکه دوی وایي چې لکه زمونږ د پلار نیکه دین که نه، مشرکین وایي چې لکه زمونږ د پلار نیکه دین، او زموږ په مسلمانانو کې هم ډېر شي خلک دي کوي که نه چې زموږ د پلار نیکه چې کوم دین و که نه هغه زموږ دین دی. نو او نبی علیه السلام او مسلمانان لکه چې کوم په قرآن چې کوم نازل شوی دی کوم د هغې په احکاماتو باندې چلیږي که نه، په د هغې تابعداري کوي. نو لکه دغه فرق دی که نه. الله رب العالمین وایي چې دا فرق دی لکه د کتابونو خدای چې دی هغه الله رب العالمین دی او د باباګانو چې دی او د پلارانو چې دی نو د هغوی بل دین دی که نه. نو دوی وایي چې لکه الله رب العالمین وایي چې ستاسو هغه باباګان او
پلار نیکونه او دغه چې دي نو که هغوی کې عقل نه او په هغوی ته هدایت نه شوی، هغوی په نیکۍ معنی نه په غلطه معنی، نو بیا به هم تاسو لکه د هغوی په لاره باندې ځئ. بس دونه پوره ده او تاسو په دې پوه شوي یاست. صحیح. صدق الله العظیم.